الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم درشتما حلقه د العروة الوثقا فنم باندې حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما په تعریب کې د حد نه مه تیریږئ لکه څرنګه چې نصارا د عیسی علیه السلام په باره کې د حد نه تیر شوي وو یقینا زه د الله بندیم نو تاسو ویوئ عبدالله ورسوله د الله بنده او د الله رسول. نصارا به د عیسی علیه السلام په باره کې ډېر زیاته مبالغه کوله تر دې چې عیسی علیه السلام یې د الوهیت درجې ته ورساو او داسې به ویل چې عیسی علیه السلام دا د الله زوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل داسې مبالغه به نه کوئ زه د الله بندیم او د الله رسول یم. محترمو دا خبره چې عبد الله ورسوله د الله بنده او د الله رسول د الله بنده دا د انسان د پاره یو خیسته صفت دی. الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا د رحمان بندگان هغه دي چې ګرځي په ځمکه باندې په عاجزۍ سره. نو الله رب العالمین د دې خلکو صفت کړي په عبودیت سره مخکې د رسالت نه سره د دینه چې رسالت دا یوه اوچته مرتبه ده لیکن دا خبره چې دیو د الله بندگان دي د الله عبادت کوونکي دي دا یوه اوچته او عظیمه مرتبه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مبالغه دا به نه کوئ او دارنګې د حد نه به نه تیریږئ زه د الله بندیم او د الله رسول یم. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.